أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. نانی درس کے انشاءاللہ العزیز سورۃ انعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 12 آیات نمبر 97 98 دو آیاتونو ویلے کیږي. الله جل جلاله د خپل قدرت نخي بیانولی پاره کې ونخه الله پاک دا ذکر کړل چې الله رب العزت ان الله فالق الحب والنوى، الله رب العزت چې نو هغه چون کې دی پیدا کون کې دی د دانی او د اډو کې فالق الاصباح دغه شانتی الله پاک چې نو هغه سحر لرب راو باسون کې دی شپې چې نو هغه د سکون د پاره جوړ کړی ده. وس مزید الله رب العزت چې نو هغه صفات د الله قدرت ذکر کوي وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا. الله هغه ذات دی چې هغه جوړ کړی دي ستاسو د پاره چې نو هغه ستوري لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر چې تاسو په هغې باندې لاره مومئ په تیارو د وچوبې او په دریاب کې. پخوا چې نو هغه اوس خو هر څه ډېر دي، پخوا چې نو هغه به خلکو څومره سفرې کولې نو د دغې سفرو عمومي د هغې لار چې نو هغه به زده کوله نو دغه لار به دوی چې نو هغه د ستورو په وجه باندې معلوموله. نو الله رب العزت وی الله پاک ستاسو د هدایت ستاسو د دنیاوي لارې که دریاب سفر وي که دغې نو د هغې د هدایت د هغې د ښودنې دپاره د لستوري پیدا کړي دي. ستوري چې نو هغه حضرات مفسرین لیکلی دي چې ستوري 3 شیزونه د 3 فایدې د هغې نه اخیستل دا جایز دی. 3 مقصد یې دي. الله رب العزت تبارک الذی کې فرمایي ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. الله رب العزت چې نو هغه د ستورو یو فایده ذکر کړی دی چې الله پاک دا د اسمان زینت جوړ کړی دی. په دې سره اسمان چې نو هغه ښکلی او مزین ښکاري لکه څنګه که خیال مو کړی مونږ خلکو چېرته چې نو هغه څه خوشحالي وغیره را باندې راځي نو مونږ په کور باندې چې نو هغه مرچکي چې ورته ویلی کېږي بلپونه وغیره دا لګه او دا یې سره پړقوي. الله رب العزت د اسمان د زینت دپاره چې نو هغه ستوري پیدا کړي. نو الله وی لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین. دویمه پیدې ذکر کړل چې دا ستوري په دې باندې شیطانان چې نو هغه ویشتلی کېږي. لاول مې چې نو هغه شیطانان دی به د یو بل د پاسه چې نو هغه یو بل په اوږو باندې به وختل بر اسمانونو ته به دوی ورسېدل. الله طرفه به چې کم حکم راتلو پرشتو ته به حواله شولو نو دوی به د هغې ته غوږ کېښودلو چې کله به یې غوږ کېښودو د یو په دی نو هغه به بل ته بل ته بل ته د ښکته دی نو هغه دنیاې پورې به رالل. ښکتني به چې کله واورېده نو اکثر به د منډه کړو د ده پاسه چې کم و هغه به رارتاو شول ټول به داسې رارتاو شول. نو دی به بیا رالو نجومي له کاهن له د هغه ته به یې د دغې چې نو هغه تذکره وکړله بیا به د هغه سره چې نو هغه یو کم سل به ورسره د هغه دروغ جوړ کول نو کله به چې نو هغه کار کم به رښتیا چې اورېدلو هغه به وشو نو خلکو به بیا یقین ساتلو. بیا چې کله حضرت عیسی علیه السلام الله پاک دنیا ته راولېږلو پیغمبر یې جوړ کړلو نو بیا د دوی باندې پابندي ولګي د 4 اسمانه پورې دوی پابند شول. 4 اسمانه پورې بیا دوی تلی شول د دغې نه اخوا او بیا نه شول تلی. بیا چې کله نبی علیه السلام الله جل جلاله مبعوث کو پیغمبر جوړ کو نو د نبی علیه السلام د پیغمبر جوړېدلو نه وروستو د دوی باندې مکمل چې دی نو هغه پابندي ولګېده. نو اوس چې کله دوی به راځي نو فرشتې په دغه ستورو سره چې دی نو هغه ولي نو ځکه الله وی ورجوما للشیاطین چې دی چې نو هغه ویشتلی کېږي په دې باندې شیطانانو. الله جل نو هغه بل فرمایي سورۃ صافات کې الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. څوک چې نو هغه داسې په پټه باندې غوږ کېږي اوچک کې نو هغه را اخلي په منډه را تختی الله پسې د هغه اړې نه چې نو هغه ستوری ولې شغله پسې ستوري چې نو هغه فرشتې ولېږي دی چې نو هغه وسوځي هغه خبره ښکته را نه شي. اوس زموږ خلکو کې چې نو هغه متعلق څه معروف دی
نو که خیال مو کړی مخکې به تاسو بارها پیرې به اورېدلي پخوا مشران وي کله چې د اسمان کې داسې ستوری تیز لاړو نو دوی به یا څوک لوی سړی پیدا شو یا به څوک لوی سړی مري نه دا خو الله پاک وایي رجوما للشیاطین دا د دغې دپاره دی نو د ستوري دوه پیدې دا شوې درېیمه فایده چې دی نو هغه الله پاک وایي نو هغه جعل هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر چې تاسو په د ځمکې او د نو هغه د وچوبې او د لمدې د دریاب نو هغه لارې معلومې کوي نو دا درې فایدې د ستورو نه اخیستل دی باندې نو هغه د صحیح دی د دې نه علاوه نور علم نجوم بیا په هغې باندې د خلکو چې نو هغه تقدیر معلومول دا شیزونه چې نو هغه کول دا ناجیز او حرام دی په دې باندې چې نو هغه یقین نه ساتل ځکه حدیث مبارکه کې هم راځي الله پیغمبر فرمایي من اتل اعراف څوک چې دی نو هغه اعراف ته رالو نجومي ته رالو د هغه ورته چې نو هغه وکتل لاس یې ولې وکتلو بیا ورته د هغې نه وروسته چې څه وي او د پې یقین وکړلو د انسان چې نو هغه شرک خفي وکړلو ځکه چې نو هغه علم غیب آینده وخت کې به څه کېږي دا صرف او صرف د الله خاصه ده د الله نه ما سوا چې دی د دې علم د هېچا سره هم نشته که دغه یقین نه وي او داسې وکړل نو دومره سخت وعید دی الله پیغمبر فرمایي څلوېښت ورځې د دې انسان چې دی نو هغه به مونځ نه قبلېږي نو مونځ د تمام عبادتو کې د ټول نه اشرف العبادت چې دی نو هغه مونځ دی نو چې مونځ نه قبلېږي نو نور عبادتونه په طریقه اولاد چې دی نو هغه نه قبلېږي نو ستورو نه دغه درې فایدې اخیستلی شي دې نه ما سوا نه قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون الله موږ په شکل تفصیل سره چې نو هغه بیان کړي دي آیتونه د هغې قوم دپاره چې څوک پوهیږي وهو الذي انشأكم من نفس واحده الله رب العزت نو هغه ذات دی چې پیدا کړی تاسو د یو نفس نه حضرت آدم علیه السلام نه الله رب العزت نو آدم علیه السلام نو هغه د خاورې نه پیدا کو بیا د آدم علیه السلام نه چې نو هغه د څومره دنیا چې خوره شوې ده دا ټولې د آدم علیه السلام نه پیدا کړه ځکه چې نو هغه بیبي حوا دا هم د آدم علیه السلام د ګسې پختۍ نه پیدا شوې وه نو هغه هم د آدم علیه السلام نه پیدا وه یا چې نو حضرت عیسی علیه السلام دا صرف چې نو هغه د زنانه نه بیبي مریم نه پیدا وه خو هلته بیبي مریم چې نو هغه د چا نه پیدا وه نو دا ټوله سلسله چې لاړه شي نو په آدم علیه السلام باندې وردېږي نو ځکه الله وایي الله پاک هغه ذات دی انشأکم من نفس واحده چې د یو نفس نه چې نو هغه تاسو پیدا کړی البته دا ته څنګه چې ګورې دا یا دا تاسو به شاید دا خو معلومه ده چې په سړو کې د ټولو نه ښکلی انسان حضرت یوسف علیه السلام چې دی نو هغه تیر شوی د ښځو کې د ټولو نه چې دی نو ښکلې ښځه دا چې دی نو هغه بیبي حوا وه د هغې حسن څنګه چې د یوسف علیه السلام له الله پاک امتیازي حسن ورکړو داسې حسن امتیازي الله پاک چې دی نو هغه بیبي حوا له ورکړو نو الله وایي الله هغه ذات دی انشأکم من نفس واحده چې تاسو پیدا کړی چې نو هغه د یو نفس نه فمستقر و مستودع بیا د هر یو چې نو هغه د نفس دپاره ځای چې نو هغه دی د استوګنې د پاتې کېدلو و مستودع او د امانت تو ځای یعنی ارضي ځای مستودع دا د ودیعت نه دی او ودیعت ویلی کېږي چا سره چې نو امانت ښودل امانت چې چا سره وي نو دا ارضي وي لږ وخت لپاره یي او بیا د هغې نه وروسته نو واخیستلی شي اوس دې کې چې نو هغه بیا ډېر شی اقوال د مفسرینو دي چې د مستقر نه څه مراد دی او د مستودع نه څه مراد دی یو قول د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا دی چې د مستقر نه مراد چې دی نو هغه صلب د پلار مراد دی او د مستودع نه مراد چې دی نو هغه چې نو رحم د مور مراد دی دویم قول د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د دې الټ دی عکس دی د مستقر نه مراد چې دی نو رحم د مور مراد دی د مستودع نه مراد چې دی نو هغه صلب د پلار دی دریم قول چې دی نو هغه دا دی چې د مستقر نه مراد دا چې نو هغه قبر رحم د مور دی او د مستودع نه مراد چې دی نو هغه دنیا ده څلورم قول چې دی نو هغه داسې بیا ډېر دی خدا د ټول نه بیا ښکلی جامع قول دی قاضي ثناء الله فانی فتي رحمه الله چې دی نو تفسیر مظهري والا هغه چې دی نو دا قول اختیار کړی دی او دا ټول نه جامع قول دی هغه وایي چې د مستودع نه مرادو د انسان د پیدایش د نطفې نه واخله که هغه په صلب کې وي که هغه په رحم کې وي بیا که هغه دنیا ته راشي دنیا نه بیا وروسته قبر ته لاړ شي د قبر نه محشر ته لاړ شي نو د محشر د جنت یا د جهنم د تلو پورې دا څومره مراحل چې راځي د ټولو ته چې نو هغه مستودع ویلی کېږي او بیا د دغې نه وروستو جنت ته تلل
د جنت یا د جهنم چې نو هغه فیصله کېدل چې په هغې کې بیا ابد الآباد پورې خلک دی چې په هغې کې بیا په هغه باندې چې نو هغه څه کېږي بدلن چې نو هغه نه راځي نو دغه ته مستقر ویلی کېږي نو جنت یا د جهنم کې همیشه دپاره کېدل دا د دې نه مراد چې نو هغه مستقر دی او د مستوده نه مرادو دا د څومره مراحل چې راځي نو دغه ټولو مراحلو دې ته چې نو مستوده ویلی کېږي قد فصلنا الآیات الله وی بېشکه موږ تفصیل سره بیان کړي دي آیاتونه لقوم د هغې قوم دپاره یفقهون چې هغه پوهېږي یعنې کم خلک چې پوهېږي نو هغه د ټولو تغیراتو ته ګوري چې دا ټول تغیرات راوستونکی څوک دی یو د الله ذات دی نو چې کله د الله ذات دی نو هغه حقیقي رب هم هغه دی خالق هم هغه دی معبود هم هغه دی دغه الله چې نو د هغه بندګي پکار ده د دغه الله چې نو هغه راضي کول پکار دی چې دا اصل مقصود دی الله دې موږ ته دغه شانتي حقیقي چې نو هغه بندګي د الله پاک نصیب کړي وهو الذي الله پاک هغه ذات دی جعل لكم النجوم چې جوړه کړې د تاسو د پاره ستوري جوړ کړې تاسو د پاره ستوري لتهتدوا بها چې تاسو لاره عمومي په دغه سره فی ظلمات البر والبحر په تیارو د وچوبې او د دریاب کې قد فصلنا الآیات بېشکه تفصیل سره بیان کړي مونږه آیاتونه لقوم د قوم د پاره یعلمون چې پوهیږي وهو الذي الله پاک هغه ذات دی انشاءکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس یعنی آدم علیه السلام نه فمستقر و مستودع نو بیا د هر یو د پاره ځای د استوګنې د پاتې کېدو دی و مستودع او ځای د امانتو قد فصلنا الآیات بېشکه په تفصیل سره بیان کړي دي مونږه آیاتونه لقوم د هغې قوم د پاره یفقهون چې پوهیږي